السلام علیکم ملګرو. په سوشل میډیا دا خبر چلیږي چې د افغانستان مشهور ټیک ټاکر موبین هغه ته د افغانستان حکومت د عدالت د طرفه د 18 میاشتو یعنی یو نیم کال د قید سزا اورولې شوې ده. نو ملګرو دا څومره حقیقت لري او د دې وجه څه ده او د دې جرم څه دی چې د هغې په بنیاد باندې دته یو نیم کال قید سزا اورولې شوې ده. نو یقینا دا خبر بالکل صحیح دی او د افغان میډیا مطابق چې 4 ورځې مخکې دغه ټیک ټاکر چې په جرنل موبین مشهور دی هغه 4 ورځې پر د دوی په حراست کې او د هغې نه بعد د مقدمه عدالت ته تللی وه او عدالت دا فیصله کړې ده چې د جرم په بنیاد باندې نو دته یو نیم کال یعنی 18 میاشتې د قید سزا ورولې ده. نو د جرم اخر شو او دا جنرال موبین اخر دی سو کو. نو ملګرو د ټولو ناول خو د جرم داو چې د افغانستان وسنی قیادت خلاف په افغانستان کې یو ګروپ مخالف ګروپ جوړ شوی دی چې یو ستانکزی او دغه نور نو په هغه ګروپ کې کسان لګیا دي او د وسنی د افغانستان قیادت خلاف کمپینونه چلی. نو په د ټیک ټاکر موبین باندې جرنل موبین په د باندې دا الزام چې دام د هغه مخالف ګروپ سره د تعلق او خفیه به د افغان د وسنی قیادت خلاف کمپینونه چلول. بل د پاکستان او د افغانستان چې کوم تعلقات دي هغه انتهایی ښه طرف ته روان دي او ډیر سنجیده مذاکرات روان دي. 13 ورځو کې تاسو ته پته ده چې د پاکستان نائب وزیر اعظم اسحاق ډار افغانستان ته تللی او هلته مذاکرات شوي وو. خو د پاکستان او د هندوستان د حالات د خرابېدو د وجې هغه معلومات تر اوسه پورې لا د پاکستان عوام ته نه دي ورکړی شوي د دې حالاتو د خرابېدو د وجې. په هغې کې یوه غټه فیصله دا هم شوې ده چې پاکستان باقاعده طور باندې افغانستان د سی پیک په منصوبه کې هم شامل کړی دی. پاکستان کې چې کومه د سی پیک غټه منصوبه روانه ده نو پاکستان دا فیصله کړې ده او په دغه مذاکراتو کې دا معاهده شوې ده چې افغانستان هم په دې سی پیک کې باقاعده طور باندې شامل کړی شوی دی. نو دغه ټیک ټاکر موبین به اکثر د پاکستان په قیادت پسې خبرې تنقید فضولیات نو د کوشش دا کو چې د افغانستان حکومت د لپاره مشکلات پیدا کی او د پاکستان سره تعلقات خراب کی. نو دویم د جرم دا او دریم دا چې د ته بار بار تنبیه شوی و خبردار کړی شوی و منع کړی شوی و. 13 یو نیم کال مخکې د یو ورځ جیل تیر کړی او دا نیولې شوی و او د ته تنبیه کړی شوی و چې د افغانستان پالیسیانې او د افغانستان د قیادت چې کوم حکم دی د هغې خلاف ورزي مه کوه. خو ده به بار بار بیا هم د هغې خلاف ورزي کوله او د هغوی امر د هغوی حکم به د خپو لاندې کوو او د پاکستان قیادت خلاف او بالخصوص د پاکستان عسکري قیادت خلاف به ده همیشه تنقید کوو او نازیبه الفاظ به استعمالول. نو د هغې په بنیاد باندې دته دغه سزا ورولې شوې ده. بعضې خلک دته جرنل موبین وی. نو اخر دا جرنل موبینو ناروره دا یو ټیک ټاکرو چې په ټیک ټاک باندې وایرل شوی و او داسې د خبرو د وجې چې ده به دا کومې قسمه خبرې کولې د هغې د وجې وایرل شوی و او ده تقریبا اکثر عمر یې په پېښور کې تیر کړی دی. په پېښور کې د یو چای په دکان کې چې ده به دیاړي کوله خپله غریبي به یې کوله په هلته تیر کړی. نو دا په نوم باندې جرنل دی نه خو دا لوی سیاسي شخصیت دی نه جهادي شخصیت دی او نه بلکې یو معمولی عسکر معمولی پولیس والا هم نه دی. نو په دغه بنیاد باندې دته دا سزا ورولې شوې ده.